बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद लरम چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په ماسوک په دوستانو پښتو مشهور مزاحیه فنکار اسماعیل شاهد چې ګاډي اکسیډنٹ کې ډیر زیات زخمی شوی هغه په حق رسیدلې دی. هغه کوم ځای کې او څنګه اکسیډنٹ کړی دی، دا اکسیډنٹ یا قتل او دی وری کې په ټول معلومات په دې ویډیو کې شیر کوو. او که تاسو ټول معلومات باندې ځان خبرول غواړئ، مونږ ویډیو ځان ستر اخره پورې وګورئ. چې کوم ملګری مونږ په چینل باندې نوی دي هغه د مونږ چینل مخه ځان سره سبسکرایب کی ټلې نشان دی وي تاکي مونږ راتلونکي معلوماتي ویډیو هغه ته په اسانۍ سره ملاوي شي. دوستانو، اسماعیل شاهد چې پښتو یو مشهور مزاحیه فنکار دا او نن پورې هغه یو داسې ډراما یو داسې فلم کې کار نه دی کړی چې هغه د پښتو کلچر نه آری وي، هغه پښتو کلچر پرموټ کوي، هغه داسې فحش قسم ډرامې فلمونو کې کار نه کوي، هغه خپل پروډکشن کې کار کوي او خپل پروډکشن ډیر زیات ښه پروډکشن ده. دغه پښتو کلچر دی پر ډیر زیات کار کړی دی، سوشل ورک ډیر زیات کړی دی. دوستانو، دغه ګاډي اکسیډنٹ شوی دی، خو کوم ویډیو وګورو نو ویډیو کې یو طرف نه موټر روان دی اور بل طرف نه موټر روان دی اور एकदम په کټ وای اور دواړو طرف نه چې هغه کټ واجب باندې دا کنفیوز شي اور دغه گاډه لاندې سیند ته ورځيږي. دوستانو، هغه په نتیجه کې دا ډېر زیاتې بے دردۍ سره تکلیف سره هغه په حق ورسیږي. او دوستانو، د کې صداقت څومره ده د ټولې ویډیو کې، اصل کې دوستانو دا د ډرامې یو ریکارډینګ ده چې خلک هغه راخلي اور هغه چلای اور وایي چې اسماعیل شاهد په حق باندې رسیدلی دی، خپل لږ ویوز لپاره فالوور لپاره. خو دوستانو، د کې صداقت نشته، دا بیخي یو پروپاګاندا ده. نن سبا خلکو سره کانټینټ شته نه دی، هغه کانټینټ نه کیدو واجب باندې هغه یو داسې پروپاګاندا وکړي چې هغه په نتیجه کې هغه ته ویوز ملاو کی اور هغه ویوز په حساب سره خپل انکم چې دا هغه جنریټ کوي. اسماعیل شاهد بیان مخې ته راغلی دی چې بھائی دا خو یو ډرامې کلیپ و اور دا دې نه زیات هېڅ نه و اور هغې کې پوره دا نه ښیي چې ګاډه سیند ته غورځېږي. بس آخر کې اسماعیل شاهد وښیي چې هغه وینو کې لت پت وي. هغه تصویر خلکو راخیستی دی اور ویلي دی اسماعیل شاهد اکسیډنټ کړی دی اور هغې په نتیجه کې هغه په حق باندې رسېدلی دی. دوستانو، هغه بیان هم مخې ته راغلی دی اور هغه پکې ویلي دی چې وروره دغسې څه خبره نشته، ما زه الحمدلله روغ جوړ یم، صحتیاب یم، ما ته دغسې څه مسله نشته. اور دا دروغ پروپاګاندا چې دي دا ما پرې مه کوئ، ولې چې ما نن پرې داسې څه غلط کار نه ده کړی چې پښتانه به مانه خفه وي. دوستانو، دې باره کې تاسو سره دا کمنټ سیکشن کې خپل رایې اظهار ضرور وکړئ. والسلام.